دې ځل چې تاسو ته بېنظیر روپۍ ملاویږي نو هغه به تاسو ته 13,500 روپۍ چې دي دا ملاویږي. خو یو کس ماته کمنټس کړی وایي موږ چې خپلې روپۍ راخلو نو موږ له خو 10,500 روپۍ راکوي او زموږ په علاقه کې وس دا روپۍ چې دي دا شروع شوي دي. نو کم کسان چې وس راغلي کمې روپۍ او هغه وایي چې موږ ته 10,500 روپۍ ملاویږي. زه دا ویډیو په کم ټایم جوړوم نو د دې ټایم خبره درته کوم. داسې نه چې وروسته بیا تاسو راغلی او تاسو ته بیا هم 10,500 ملاویږي نو هغه به کمې 13,500 روپۍ چې دی په دې کې اضافه کړې ده. نو دې کس چې کم تپوس کړی زمانه نو د چې د اکتوبر نومبر دسمبر هغه روپۍ چې دي دا تاسو راخلی دا راخلی ځکه دا حکومت چې شروع شوی دی د دې نه وار پار خطا شوی دی هغه بېنظیره روپۍ به مخکې چې دی په یو ټایم باندې ومیلی دي. اوس چې دی کله په مرحلو کوي کله پیزونه پکې جوړوي کله یو شی کله بل شی. نو اوس دا ورځې چې دي دا د نوې قسمې خو دې پکې هغه زړې روپۍ چې دی دا ورکوي. نو د کس تپوس کړی دا تاسو ته هغه زړې روپۍ چې دي دا ملاویږي. د جنورۍ روپۍ چې دي هغه به تاسو ته 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملاویږي. د هغې سره به تاسو ته د ماشومان وظیفه چې دا به هم ملاویږي. نو هر کله چې تاسو خپلې روپۍ راخلی نو د هغې سره به رسید چې دی دا به لازم راخلی چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو 100 روپۍ دي او تاسو ته 100 روپۍ ملاو شي. کس خو دا لیکلی چې 300 روپۍ چې دي دا هم زمانه کټ کړې او د دې کیمپ سیټ چې دی دا جوړ کړی. کیمپ سیټ یې جوړ کړی د دې لپاره جوړ کړی دی چې په هغې کې به روپۍ نه کټ کېږي. خو هغه ماته لیکلي چې ماته 10,200 روپۍ چې دي دا ملاو شوې. نو 10,200 چې دي دا تاسو ته د اکتوبر نومبر دسمبر چې دی د هغې ملاو شوي دي او اوس چې دی د جنوري فروری مارچ دا چې دي دا به تاسو ته 13,500 روپۍ ملاویږي. خو له دې سره به د ماشومانو وظیفه چې دا به هم مرګري.